علامہ ابو نعیم اصفهانی رحمت الله علیه خپل کتاب حلیة الاولیاء کې واقعا لیکلی چې حضرت وهب بن منبه رحمت الله علیه فرمایي چې زه وارث راون و په لارې باندې یوه بیره وه هغې لاندې یو کاس موس وه هغه په سترګې باندې ړوند وه د غېږونې نه کوڼ وه د خوله زبان نه هغه ګونګ وه پښې نه شیال وه لاسونه یې صحیح حرکت نشل کوای خو هغې په زبان باندې بار بار په چک اواز سره یو ذکر کوای دغه حضرت وهب بن منبه رحمت الله علیه فرمایي چې مو ور سوچ شال نو زه ور نږدې شوم هغې دغه الفاظ ویل الحمد لله تتم علی نعمه الله جل جلاله داسې ذات ته ټول تعریفونه د هغې لره دي تتم علی نعمه چې ده په خپلې بندګونې باندې خاص نعمتونه کړي دي دغه حضرت وهب بن منبه رحمت الله علیه فرمایي چې زه ور نږدې شوم ته مې فرمیل چې په تو باندې د الله پاک کوم نعمت ده ته خو د زبان نه ګونګ یې د پښې نه شیال یې د سترګې نه ړوند یې د غېږې نه کوڼ یې ته بیا هم د الله پاک د نعمتونو تعریف کوې د الله پاک شکریا ادا کوې دغه کس چې کوم معذوره و هغه په جواب کې ورته فرمایي چې بېشک چې الله جل جلاله دغه نعمتونه مو ته نه دي کړي خو د دې نه ما سوا نور هم ډېر نعمتونه مو ته الله پاک ورکړي هغه زه یادوم او د شکر خاص کر په دې باندې کوم چې څومره ډېر خلک وي صحیح سالم تندرست هغې ته به بیا هم الله پاک د خپل ذکر توفیق نه نصیب کړي څومره ډېر خلک وي چې هغه د پښې نه د لاسونو نه صحیح تندرست دي خو هغه به بیا هم جماعت طرف ته نسي الله پاک عبادت توفیق نه ورکوي اگر چې موږ الله پاک دغه نعمتونه نه دي کړي خو بیا هم الله پاک موږ ته داسې زبان ورکړی چې زه د الله پاک یاد ورباندې کولی شم داسې ذهن یې ورکړی چې موږ په ذهن کې الله پاک هغه تصور موجود ده داسې زړه یې ورکړی ده چې الله جل جلاله ولا خوف په هغې کې موجود ده د دې وجې نه دا هم د الله پاک نعمتونه دي چې دغه نعمتونه یې مو سره شته ده نو زه په دې باندې هم د الله پاک شکریا ادا کوم چې کله د انسان داسې حال جوړ شي چې په دومره تکلیفاتو کې چې د انسان سترګې غېږونه لوس پښې هېڅ چار نه کوي و هسې ډنچاب وي بیا هم د الله پاک شکر ادا کوي پر خپلې نعمتونې باندې نو مشتو چې ته الله پاک صحیح سلیم وجود ورکړه الحمدلله ثم الحمدلله د بل چې سهارې ته یې محتاج کړي نه یو نو مینه ته ډېره پچاره ده چې د الله پاک شکر ګزار بنده